اشاره ورته هغه د سټیک اشاره تن موړ کو एकदम فیر شو فیر دوران کې چې کوم موږ مو د حق فزر فیر کو فیر دوران کې به ولسی 2-3 منټ فیر نه بعد موږ وکړو دا دوه کسه لګیدلی زموږ خو جمع دي کېږي نه ماته ګوره هم د چا بچي وګنه زه چې څنګه جاړم او څنګه کوالم اخی هم نه داسې جاړي مور هم داسې اور هم داسې سر دی وځره وي او جاړي د جیکټ په وجبانه د مفشمه هغه جیکټ تاسو کته شي چې هغه یو ګولې لګیدلی هغه جیکټ اوسم تاسو خو چې د دې په وجه مفشمه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل ګرانو کتونکو د تانا فقیر آباد په حدودو کې یو څو ورځې وړاندې ابوبکر نومي ولک د شوکمارانو په ډزو لګېدلی او مړ شوی دی د تانا فقیر آباد ایس ایچ او بیا یو کامیاب کاروایی کړې ده چې هغه شوکمارانو سره د مقابله شوې ده همدې کیس حوالې سره موږ مقتول ابوبکر والد صاحب سره یو تفصیلی خبرې کړې دي او همدغه شانتي د فقیر آباد ایس ایچ او واجد خان سره موږ یو تفصیلی خبرې کړې دي چې دغه شوکمارانو سره د هغوی ډزې شوې وي په هغه مقابله کې شوکماران لګېدلي دي او مړه شوي دي ګرانو کتونکو دغه ټول رپورټ تاسو سره شیر کوم موږ سره اوسئ خالق شاه صاحب دا ستاسو زوی شوکمارانو وویشتو مړ شو بیا په هغې کې د پولیس په مقابله کې هغه شوکماران هم وویشتلی شو هغوی هم مړه شو دې حوالې سره راته تفصیل ووایي چې تاسو په موقع چېرته وئ ستاسو زوی چې شوکماران وویشتو دی وی چې یاره داسې د دې اړخ د موټرسایکل لاغه د سنیچر والا دی چې راغلی د موټرسایکل نو هغې ته ونټو پایو نو هغې چې هغه راغی نو ابوبکر ماته وویل چې یاره دا سړي دغه والي دي که نه د موبایل چپاټو والي دي که نه دا دي ما داسې لاسونه مړه خپل کار وکړي موږ نه وانه غوښتي نو بس دی به خپل کار یې دی که چا نه ورته شي که نه وایي بیا چې دی لږ مخکې لاړل دغه کوره پورې نو دغه د دوه ماشومان ولاړو دی د هغې نه تماشې لټې پوه د هغې نه موبایل واخیسته او بیا دا موټرسایکل حرکت یې کوو خو هغه موټرسایکل هغه لږ داسې وغورځو دیکې ورکړم او چغې کړې نو چغې سره دغه تاتې وسوې که نه موږ هغه چغو سره ټول راووتو او دوی مې دې ځای چغو سره منډه کړې دي که نه دوی ور منډه کړې دي نو چې کتلې دي بس دو بس ور منډه کړې دي ابوبکر چې زه بیا راونیسم که نه اوس درته څه پته وه چې یاره ما زه به بس هغه وخت برابر و که نه هغه لږ مې دغه ځای نه ډز کړی چې ډز یې کړی رسا دې په دې سپول لګېدلې دي شوکمارانو په هغه ډزو دې په دې سپول لګېدلې بس دې بیا په مخه لکه بس داسې ناست و پروت نه دی بس دقسې ناست و که نه هغه دا لږ راغی ماما مې چې خدای پاکه څه چل ما دې ابوبکر ولګېده لکه ډز مې موږ نه دی ورتللی لکه دلته خو موږ په کوڅه کې نه ډز ولیدلي نښتې به دې څنګه ولګېده خیر ما هم را منډه کړې دوی هم را منډه کړې مور هم را منډه کړې بس چې ولو هغه دغلته پروت و ما ورته ابوبکر خو بس یو دلیل یاره ما هسپتال ته بوځه او بس بیا ما د شواله مې ګاډي راولګه مور مې بس مور چې هلته ولیده بس مور بس څملاسته که نه او چغې ما ته یې ګاډي راولګه ګاډي کې مې واچوه نو بس یو هلک اوس یو دا زوی مې او مور یې مخکې کېناسته چې داسې پتنګ چورته وځو نو هسې ذهن کې راغلل مې لکه دلته خو د لاندې ګورنمنټ دفتر دی دې ته خو دغه ټرن پراته شو لکه دا موټر خو زما نه چلېدی په دې چارده روډ باندې دونه لوی رش دی بیا مې هغې لیدا هغې موبایل کې دغه واچو امبولینس کې او بس په دغه رن ون وی باندې ووتلم زه مو پسې وم هسپتال چې یورسو نو هسپتال ډاکټر ته مې دغه نو هغه انشاءالله هغه نه دی دغه دا ځای پوسټ دی که نه ټیک دی یو 10 منټه تېر شو نو بس بیا هغه ډاکټر راغی ما ته ویل بابا سړی هغه ورسېدو دعوت راغی ما یې ویل الله مال الله واخیسته به موږ ووایو که نه موږ ځان کې اختیار نشته دغه بچي چې کوم ستاسو مقتول ابوبکر دی نو د بس سکول وی روزګار به کول څه به کول د جی سکول ویلې وه بیا دې موږ جګلو دوبۍ ته اوس د مورکې څه حال دی یاره مورکې خو بس څه ګزاره ده بس د ابوبکر نه بله خبره نه کوي نو بس ابوبکر ما بله یو پرون مې نه پرون هغه درې مې وکړه نه اړومبۍ ورځ باندې وی چې یاره دې وی چې مخبرې ته به یې بوځو کېدای شي لږ دغه شي ما دې ټول دې ورو مرونو دې لور مجبوره کړم ما ویل څه ټیک شو وپېژو چې موږ څنګه بوتله او یو بله دغه پکې وره د ابوبکر به سارې پیس کړي سار به د پیس کړي نو اوس د هغې ګاډۍ ما نه مخکې وه زه لا وروسته م که نه واړه ماړه مې دغه کولو به دې دغه
پیاواله ته ولاړه همدا ته یې کوشاله پیا راواله ابوبکر پیس کې پینیس کې سهار وختي دی هغه ورکوچو سلو په پیا راواخېستل مور وه اوس هغې ګاډۍ مخکې ده او پسې یم چې لاړو او کله هغې کوزه کړه که نه نو شاپور ووته او پکې پیو او مېرشاه ده به سهار پیس کړل که نه دا پیو خبره یې وړوله خو چېرته لاړه بیا حالات بل شان ځکه چې هغه نو مور سره دا غم و چې د به سهار کې پیس کل نو دومره د دې هوش بالکل یاره په خبر باندې سم لاسته او په داسې بلاسه چولو او چغې او ابوبکر پاسې پې مې وړي ابوبکر پاسې نو شیبه پرته بیا بیهوشه شوه په دې ته مې پرېږدی هسې موږ ته راغلي اوسه چې کوي بس کوي به که نه هغه بیا د خویندې ورسره هغې دا وټپوله هغه یې کړه کېنوله چې کېنولو نو اپې اوس وایي ابوبکر هغه پې نیس کړې نو ګوته داسې په خولې کوله وکړه او په قبر یې داسې واړوله ابوبکر پې اوس که نه ما لرلو ته پې نس کړې دلته رسېدلی اوس هم بس هغه پوزیشن کې چې څوک راشي لکه دا بله بیا ښه وه دا درېمه کې بیا ښه وه لکه خلک د کلي نه ټول راغلي او دلته هغه ملته جلته حوصله تسلي خلک ورکړي ښه وه نو هغه بس هغه درېمه چې ښه شوه بېګا مونږ دا ورور د کوره د خپل کور ته رالو چې کور ته رالو بیا چې خو دا کار خو مونږ ښه کړو چې دا اخوره رالو نو مونږ د شپې نه دغه سامان جامې واسکټې کوټ بوټان څپلۍ هغه ټول ور سره راغونډ کړل او یو دوه شاپور کې مو واچولم او بس د کټ د لاندې مې کېښوله مونږ چې ده ونه ګوري که نه چې راله بس کور کې په مخه وګرځېده المارۍ کوله کو یو بل یاره دغه جرسي ته شوه دغه کپړې ته شوې دغه بوټان ته شو که نه ما ورته یاره بس مې خو ما خلکو له ورکړل دوام پې وکړه او مې بس خلکو له مې ورکړل که نه دا مې ورته ونیول موقع نه مېله شوې چې هلې ورکړو که نه نو بس هغه په دې سنس د هغې مسلې ډېره زیاده ده اوس مورکې د دې نه خبر شوې ده چې کم شکمارانو هغه د پولیس په مقابله کې په ډزو لګېدلي دي مړه دي پولیس خو هم ډېر غټ تعاون کړی دی لکه مطلب په 24 غنټو کې دننه د هغې ګرفتاري یې کوله بیا هغې سره مقابله په شوې ده په ډزو کې د پولیس په ډزو لګېدلي دي او شکماران مړه دي اوس څنګه ته به یې تسلي شوې ده که نه بالکل هغې ته لکه بېګا ورته بیا مو وویل که نه هلته خو ډېره لږ ګوله وه دغه نو دغه نه وه چې بېګا بیا رالو نو همزه هم ناست وو زه هم ناست وم هغه ډون ځان مځان خویندې میندې مې ټول ناست وو ما ورته یاره مې هغه هلکانې بیا وویشتلې مې مونږ ته لکه دلته تلاړله که نه چې کسان یې ویشتلي او ختم یې کړل نو دا په هغه حال کې ما ته څه وایي ما ته وایي یاره خالق شاه زما زوی خو لکه مړ و نن مړ شو نو که داسې نور مولي نو لکه زمونږ زوی خو جمدي کېږي نه خو ما ته یې ګوره دا هم د چا بچي و که نه زه چې څنګه ژاړم او څنګه کوالم هغې به هم نن داسې ژاړي مور به هم داسې خور به هم داسې سر دیوال سره وایي او ژاړي به نو ما ورته یاره دا خو ډېر غټ کار و ښې وکړل او نه ویسې ما دا یو دغه رایې که نه یاره زه څنګه لوړېږم داسې به د هغې مور خویندې هم لوړېږي پک دغه نو ما یې خامخا که چې ناجیزه یې کړي دي نو مې د ناجیزه دغه به سزا بیا میلاویږي ورته باقي دا شکمارانو په پولیس باندې هم ډزې کړي دي بیا هغې خدای بچ کړي دي خو د هغې په ډزو دا وه چې ولګېدل هغې شکمارانو مړه شول او که نه ګوره هغې لکه په دې میډیا کې چې کوم دا شی چلېږي دا کلیپونه مونږ ګورو که نه هغه دونه ګوره دونه دلاوري که نه دونه او په دې نشه کې هغې داسې چې دا نه وایي لکه دا پولیس او دا خلک نه دي دا لکه ډزې په پولیس دا لکه ډېر یا خو دې نشه کې دلاور خو نه دي دا ونه چې دلاور دي خو بس هغه نن سبا دا کوم شی چې راودرې هغې په هغه نشه کې نو دي پوش کېږي که نه دوی ته دا پته نه لګي چې موږ څه کوو دا پته ورته بالکل نه لګېږي چې یاره موږ لکه څه پولیس ډز اسان کار خو نه دی نو لکه د پولیس خو یاره موږ خو ډېر زیات متاثره شو لکه موږ مخکې د سی سی پي صاحب دا خبرې به اورېدې او دا موبایل به هم کتې که نه دغه ماډل به دې هم کتې چې رالدې سړی وي شل دې وي شول دې وي که نه خو اوس لکه موږ دغه شی په خپله پته ولګېده انصاف کولو والا دی سی سی پي صاحب مونږ خو لکه اوس لکه یو سړی یو خو لکه اورېدلي یو لیدلي او یو هغه موقع یي که نه مونږ خو هغه شی راغی او مونږ په خپله هغه شی ولیده چې څه وکړل او څه وشو که نه نو دونه تیز خو چې ته زه هم الله دې ولې جون ورکړي او الله دې ولې بری ورکړي سی سی پي صاحب له او دا کوم ټیم چې ورسره دی دا هم ډېر د کمال ټیم دی او ډېر لکه دا یو اسپي راغلی هغه سرګودې نه تاسو به پېژنئ هغه هم دونه تیز را که نه دونه چې بالکل که نه
ریشم جهانگیر صاحب جهانگیر صاحب کنه بالکل زموږ د ډي سي پي صاحب دی د فقیرآباد تاڼې والا اجاز نبی صاحب اجاز نبی صاحب کنه دا نو لکه ما چې دی هغه الف زلی ولیدې کنه او یاره دغه نه علاوه دلته به دي پنځه شپږ ځله راغلي دا ټول دا موقع کتل او دا کیمرې ټول دي راغلي کنه خو د څه نو خبر تا خو بیا وروسته موږ درته خبر شي خلکو باندې دوا راغی ماته به دا وګوره والله بدل نه شو خلک دوا راځي کړه به دوا کی نو لکه دونه پولیس کم ځای کول سر بالکل ضرب امن راشي الله دې تاسو نور د صبر تاسو له درکې الله دې نور د غمونو تاسو ساتي. واجد خان ابوبکر مقتول ابوبکر شکمارانو په ډزو لګېدل او مړ هغه حواله سره ته تفصیل لګو. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ نیت بھائی چې تاسو ټیم وستم لرالي دا روزوا په علاقه کې ګش باندې اطلاع شو چې دا سردار احمد جان کالونی گلی نمبر 16 کې داسې وکړو شو چې سنیچرانو هغه سه موبایل اغشتو او بل کس پسې منډه والا هغه کابو کولو پای کې یو ځوان لګیدلې دي دا غنوم ابوبکر موقع ته لاړو موقع باندې چې کوم دی بالکل حالات وکړه دا چې هسپتال ته وړو موقع ته لاړو موقع هم کته بالکل هغه کوم سرټیفیکټ فریج وغیرہ غیره ټول دا ټیم سره او که دسته کار په دې کې فایر لاټ شو بعد کې افسرانو طرف ټاس ولا شي چې کې بزر ته زر 400 مری ملزمان ټریس کول دي لہذا پای باندې موږ خپل مخبرانو سره کوم د ویډیوګانې موږ واغشي موږ شیر کړی شي او الحمدلله پای کې متخده کامیابی حاصله کا او دا غي پته ولګی دا چې پای کې دا یو کسو ګلمس نوم د بل نوم چې کړي منظور ثابت شو دی قاضي کری اوسیدونکو لہذا تقریبا په 4 غنټو کې هغه ریکور کړ او هغه موږ راو شو معلومات شو په دې سلور غنټو چې فلانه کس ته نو هغه ته موږ صحیح حاصل شو بعد کې بیا چې کوم دینو دا غي مطابق موږ فرامنامه لګور چې دا بکابو کولی نیول بای چونکه بیا اطلاع ملو شو چې دا کم کسان دي او وکوي کړی دا هغه کې زم در روان دي موټر سایکل باندې دي او دا ما رینګ روډ سره دي نو په دغه دوران کې مونږ شو نفری شو را سره بیا مونږ نکبندي ورته کا د شپې تقریبا 10 ټیمو چې دا کې نکبندي کو دا کسان باندې رالو چې مونږ هغه ته اشاره ورکا مونږ عام روټین کې بهار مونږ ته انفارمیشن نو موټر سایکل دي اشاره ورکا هغه دسته کې اشاره تر موړ کو एकदम فایر شروع کو فایر دوران کې چې کوم مونږ د حق فزیک فایر کو فایر دوران کې چې بیا داسې 2-3 منټ فایر نه بعد مونږ وکړو دا دوه کسان لګیدلیو او دا غي مونږ چې تلاشي واشته سرچ مو کو نو هغه نو ماغه پستول چې کوم باندې مونږ ته د ممکنه هول باندې مرشو هغه پستول باندې کوم فیر برآمد شو کوم موټر سایکل باندې وشو هغه موټر سایکل برآمد شو د دې د سرچ نه چې کوم دی دا دغه دغه دوران کې کوم موبایل دي یو کس نه میغشي د درونه غشي شي هغه موبایل دینه برآمد شي نو هغه چې کوم دی دا غي متعلق بیا موږ خپل کوم قانوني پروسس هغه والی سره هغه پروسس برابر کو هغه ټول مخ ته اساس مخ ته چې غي سو شو هغه لاړ بیا پوسټمارټم وغیرہ کوم قانوني کار هغه شي. واجد خان کومنګ ګورو د سی سی پی او احکامات دي د زورور ملای ماته کا هغه جرم پیشه افراد چې غي سنیچینګ کوي ډکیتی کوي قبضه مافیا دي دا ټول د پاره ناصرو د پاره یو علاج دی چې ډاکټر میا سعید صاحب هغه لګیا دی پولیس ته احکامات کوي یو غي په 24 غنټو کې په 48 غنټو کې په یو ورځ دوه ورځو کې کامیاب کاروایی نه کوي هيا دې سره پکار دی چې دا سنیچینګ رهزنه او پدې کې کمی راشي نو بیا هم رفته کله داسې وشي وجه څه ده دي یاره تاسو ته هم واځي چې مخکې سہالت د سنیچینګ د قبضو د ناجایز کارونو او اوس سہالت دي ډیر زیات کمی راغلي لګنه چې ډیر زیات او دا خو ملک داسې دی حالات داسې دي مهنګایي ده نور بیروزګاري ده نو صفر ته خو راتلی نه شي لکه صفر ته مشکله ده او ان شاء الله بس د صفر برابر دي ډیر زیات کمی پکې راغلي عوام هم په دې باندې چې کوم دي خیته مخه پته را چې څنګه مې زموږ سی سی پی او سه چارج غشي او هغه باندې کاروي سټارټ شي کوم کاروبار متواله کې هم کوم کار کوي په باندې نو ډیر کمی راغلي په سنیچ کې او هر قسمه قبضه ګروپ وغیرہ وغیرہ غیر قانوني کار کې کوم خلک ملوث ډیر کمی راغلي لګ نه چډیر پدې کې شک نشته پولیس کامیاب کاروایی نه کوي ما تاسو ته د زورور ملای ماته کړی دا او الحمدلله پولیس ته کامیابی هم حاصلېږي واجد خان یو تاسو کول غواړم چې دا کم سنیشران دا کم شوکماران د پولیس پټو په مقابله کې ولګي د دې په پولیس باندې فایرینګ کړي دي جوابي فایرینګ باندې غي لګي د لمړي دي نو دا هم د چا بچي بو د چا اولاد بو لارې غلطه و انجام بیا دا بالکل دا غي د فایر نشو الحمدلله د جیکټ په وجبانه زما فوشیمه هغه جیکټ تاسو کته شي چې هغه یو ګوله لګیدلې هغه جیکټ اوسم تاسو خو چې د دې په وجه مافوشیمه او دا سابقه ریګارډ یافتو دینه مخکم دي سوزل نیولې شوی دي په دې دغه شان مقدمو کې جریمونو کې د شنه چې نیولې شوی دي او دې د خپل نه بعد نه راتلو او بس حکومت بس خپل انجام ته ورسېده
دعا گو یو الله پاک د تاسو له نورم کامیابی درکړي. ډیره مهرباني سره. درانو کتونکو د ابوبکر د والد صاحب خبره تاسو واورېدې، غمجنې وي، د مورکې حالات هم همدغه دي چې هر وخت خپل بچی یادوي. ګرانو کتونکو خو همدغه شان د تانه فقیر آباد ایس ایچ او خبرې تاسو واورېدې. هغه وویلې چې دغه شوکمارانو سره زمونږ د مقابله وشوه او په هغه ډزو کې بیا زه هم بچ شوی یم. د الله پاک فضل و کرم دی. وویلې واجد خان چې زما جیکټ هغه د هغوی په ډزو باندې لګېدلی دی، خو زه پکې الله پاک محفوظ ساتلی یم او دغه شوکماران د پولیس په ډزو لګېدلي دي او مړه شوي دي. ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. موږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله پامان.